ها نن زموږ ټاپک دی کمپنی مینیو ټیک شو ښه دې کې وګورئ کمپنی مینیو کې هوم پیج دی 12 آیکن موجود دی ټیک شو موږ غواړو چې دا هوم پیج وګورو هوم پیج څه شی دی دا ګرافیکل ریپرزنټیشن دی ستا د ټول پروسس په خبره پوه شوئ لکه څنګه ګرافیکل ریپرزنټیشن اوس ګوره کسټمر دی نو ته کسټمر کلیک کا نو تا ته به دا کسټمر کمپلیټ لکه ډیټیل به درکړي کسټمر سینټر هم ته دلته نه کتی شي صحیح شو اوس ګوره پی بلز دي نو چې انټر بل وشي نو بیا مونږ پی بل کولی شو یا ریسیو انوینټري شي نو هغه انټر بل اگینسټ انوینټري ټیک شو دغه رنګې ریسیو انوینټري کله کېږي چې پرچیز آرډر وشي په خبره پوه شوئ ټیک شو دغه رنګې اوس ګوره سیل آرډر یا اسټیمیټ نو دواړو نه څه جوړېږي انوایس جوړېږي ډایرکټ انټر بل هم کولی شي نو هغه هم پی بلز کې راځي ګرافیکل ریپرزنټیشن دی پوه شوې کریټ انوایس شو نو کریټ انوایس سره ته بلیبل ټایم کاسټ هم ایډ کولی شي نو بیا د هغې څه کېږي ریسیو پیمنټ کېږي کریټ سیل ریسیټس نو دا وګوره دا ډایرکټ سیل ریسیټس دی کوم چې ډایرکټ ډپازټ کېږي ستا ان ډپازټډ فنډ ته خبره پوه شوئ دغه رنګې ریفنډ اینڈ کریډټ میمو لکه سیل ریټرنس چې پرون مونږ کړی چې اگینسټ د انوایس ټیک شو دغه رنګې سټیټمنټ شو یا فاینانس چارجز شو یا سټیټمنټ چارجز شو نو دا ټول لکه راځي بیا ریسیو پیمنټ ته نو دا هماغه پروسس دی چې کوم مونږ دلته وینډرز نه یا کسټمرز نه چې کوم پروسس مونږ کړو نو دا هوم پیج کې مونږ سره اویلیبل دی دلته نه ډایرکټ لکه اوس زه غواړم چې یو انوایس کریټ کړم نو ډایرکټ کلیک کا کریټ انوایس هلته نه هم کولی شئ دلته نه هم کولی شئ صحیح شو نو دا تاسو کولی شئ صحیح شو نو دا هوم پیج دی د کویک بک سر د انوایس کې به صرف انټري کېږي که نه او انوایس لکه کله هم چې ته غواړې مال خرڅ کړې نو انوایس به کریټ کې که نه بغیر د انوایس خو مال نه خرڅ کېږي انوایس به صرف جوړ کړي لکه نور پیمنټ ریسیو دا بیا وروسته نه انوایس چې کټ شي نو بیا د هغې اګینسټ انوایس پیمنټ ریسیو کېږي لکه سر دې کې انوایس مونږ کټ کړو د هغې پیمنټ خو دغه ته نه ځي که نه دغه ته سیل ریسیټس پیمنټ ډایرکټ ان ډپازټډ ته ځي چې انوایس کټ شو نو اکاؤنٹ ریسیویبل کریټ شو لکه انوایس افیکټ ستا په اکاؤنٹ ریسیویبل کېږي ستا په انوینټري باندې کېږي دوه شیزونو باندې کېږي پوه شوې چې انوایس کله کټ کړي نو کسټمر سره بیلنس خو به جمع شي خامخا به جمع کېږي چې انوایس کټ شو پوه شوې ستا په نوم باندې زه خپل کمپنۍ کې انوایس کټ کوم نو د دې مطلب څه شو چې ته به ما تا دا مال واغستو او ته به ما ته د دې پیسې راکې په فیوچر ډیټ کې به یې راکې پوه شوې ښه نو نیکسټ مونږ سره راځي کمپنی انفارمیشن تاسو ته یاد شي مونږ کله کمپنی جوړولو نو کمپنی نوم ایډریس وغیره وغیره اوس مونږ کمپنی خپل شفټ کړله دې علاقې نه بل علاقې ته لاړو دفتر هم چینج کړو یا ټلیفون نمبر یا ویب سایټ یا ایمیل any kind of information دلته تاسو any time edit کولی شئ په خبره پوه شئ دا کمپنی انفارمیشن کې مونږ سره موجود دی نیکسټ راځي بیا مونږ سره انیشیټ بزنس کنیکشن لکه کویک بک تا ته درکوي کنیکټیویټي نو هغه ته غواړئ چې نیټ سره کنیکټ کېږي نو بزنس کنیکټیویټي نو تا ته دا بس لانچ کوي ویب براوزر نو کلیک کا دلته نو تا ته به دا نیټ سره به کنیکټیویټي درکړي پوه شوې انټرنیټ کنیکشن سره به درکړي نو فلحال موږ نن کنیکټ نه یو انټرنیټ سره سر دی انټرنیټ باندې د خپل دغه کنیکټ ټول بزنس آنلاین انفارمیشن اویلیبل دی پوه شوې دغه رنګې ایډوانس سروس ایډمنسټریشن نو دا هم تا ته په نیټ باندې اویلیبل دی ایډوانس نه مراد لکه ته آنلاین سیل اینڈ پرچیز کې خبره پوه شوې کریډټ کارت ډیلینګ کې کریډټ کارت پیسې ټرانسفر کې وغیرہ وغیرہ نو دا ټول په آنلاین کې راځي په خبره پوه شوې ښه امپارټنټ شیز وګورئ یوزر دی دلته به زه اول تاسو ته وښیم ویو یوزر څه شی دی اوس ګوره بای ډیفالټ چې ته کله هم کویک بک کې کمپنی جوړی نو دې کې به یو اکاؤنټ جوړیږي په نامه ایډمن چې کوم موږ نه پاسورډ هم غواړي اوس دا ایډمن څه دی دا ایډمنسټریټر اکاؤنټ دی په خبره پوه شوې ایڈمنسټریټر اکاؤنٹ نه څه مراد شو لکه دا اکاؤنٹ سره مونږ لاګان کیږو تاسو ګورئ کله هم چې مونږ کمپنی اوپن کړو نو مونږ هغه پاسورډ غواړي نو دا ایډمن چې دی دا
کمپنی کې هر څه کولی شي، ټرانزیکشن ریکارډ کولی شي وغیرہ وغیرہ، ټول هر څه کولی شي. اوس ما یو کس هایر کړی دی او هغه کس چې دی یو منټ دا شو زه صحیح شو. نو اوس زه غواړم ما یو کس 2 کسان هایر کړي دي. یو کس وظیفه دا ده چې هغه صرف پرچیزز سره ریلیټډ ټرانزیکشن کوي، د بل کس وظیفه دا ده چې هغه صرف سیل سره ریلیټډ ټرانزیکشن کوي. اوس زه یم چې د پرچیز کس د سیل سره څه تعلق نشته یا کمپنی نور اکټیویټیز سره تعلق نشته، نو دا څه راغلل؟ ریسټریکشنز راغلل، پالیسیز راغلل چې موږ به یوزر باندې پالیسیز ولګو. نو دلته نه به ایز ا ایډمن به ته لاګان کېږي. زه خو اوس ایډمن باندې لاګان یم که نه، را به شم سیټ اپ یوزرز. ټیک شو. ما نه به ویریفیکیشن غواړي چې آیا واقعي ته ایډمن یې، نو ایډمن پاسورډ به در سره وي که نه، به ورکې دا به تا ته ایڈمن ګوره یو اکاؤنٹ آلریډي موجود دی. ته د دې ایڈمن یو ډوپلیکیټ اکاؤنٹ جوړې یا ایډیټ کې یا ډیلیټ کې. ټیک شو. مونږ به راشو څه یو نیو یوزر اکاؤنٹ به جوړ کړو. اوس زه یم چې ما کم کس ساتلی پرچیزز دپاره هغه علي دی. د علي پاسورډ څه دی؟ دا د علي پاسورډ شو. اینی پاسورډ چې کوم ته غواړې ورته ورکولی شي. ټیک شو. اوس ګوره اویلیبل رولز دي او اساین رول. اساین رول کې دیتا اسم نه دی اساین. اوس دا کس ما ساتلی دی، د دې وظیفه څه ده؟ پرچیزز. نو پرچیزز چېرته دي؟ پرچیزنګ کولی شي ایډ کا. نو ما ورته څه رول اساین کو؟ پرچیزز. ښه پرچیزز پیبلز دي که نه، دې ته ما رول پیبل مې ورکړلو. ټیک شو. نور زه یم هېڅ کار دی نه کولی شي. دلته چې تاسو ایډ کړل دا کار به را کولی شي. صحیح شو. اوکې کا دا یو یوزر راغو. صحیح شو. بل یوزر جوړی نو بیا نیو کا هغې ته ډفرنٹ رولز اساین کا وغیرہ وغیرہ. صحیح شو. بیا راغلل. اوس ګوره زه دا کمپنی کلوز کوم، لاګ آف مې کو ول چې زه خو ایډمن نه لاګان یم. دلته به راشم اوپن به یې کړم. اوس ایډمن په ځای به زه دلته څه ولیکم؟ علي. او لاندې به څه ولیکم؟ پاسورډ. او لاګان به شم. لاګان شو. دا وګوره فرست ټایم لاګان شو که نه، نو هغې ته ټیټوریل میټوریل ټول ریمایند می اگین. ښه دا اوس وګوره دې سره دا ټول آپشنز راغلل. اوس راځو دې ته ما پرچیزز ریلیټډ ټرانزیکشنز ورکړي وو که نه، نو ګوره ریسیو آیټم انټربیل هم کولی شي که نه. دغه رنګې کسټمر ته راشه غواړي چې کریټ انوایس کی میسج راغلی یو نیډ view access under invoice to perform this action. ٹھیک شو. even reports هم نشي کتلی. ګوره ټرایل بیلنس سره د دې څه کار دی؟ دا خو پرچیزز کس دی او پرچیزز ریلیټډ پرچیزز چا نه کوو؟ وینډرز نه کوو که نه. نو د هغې ټول ریپورټس کتی شي. ګوره وینډرز کې اینی ریپورټ کلیک کا دا کتی شي. ولې چې د هغې اجازت ورته شته، پیبل اجازت ما ورله ورکړی. او نور کمپنی کې د هغې یوزر کریشن شو، د هغې کمپنی انفارمیشن ایډیټ کول شو، اینیثینګ کول شو، بس ریسټرکټډ دی. نو دا یو لکه یوزر هم ته کریټ کولی شي چې د یو کس وظیفه څه ده، بس هغه خپل وظیفې سره کار دی. د هغې دې سره کار نشته چې کمپنی نیټ پرافټ کوي لګیا دی، نیټ لاس کوي لګیا دی وغیرہ وغیرہ. پوه شوې. نو دا یوزر ریسټرکشن هم تاسو پې لګولی شي. خو موږ به دوباره لاړ شو، واپس به خپل ایډمن نه به لاګان شو. ټیک شو. ولې چې دا خو موږ ریسټرکټ کړو که نه. ایډمن به ولیکو، پاسورډ به ولیکو، واپس به لاګان شو. کلیر شو یوزرز. ښه نیکسٹ بیا موږ سره راځي همدې کمپنی کې کسټمر کریډټ کارډ پروټیکشن. نو که کریډټ کارډ، نو کریډټ کارډ خو ټول نه زیات امپورټنټ شی دی که نه، د هغې ته پروټیکشن کولی شي. نو دلته نه ته انیبل کولی شي. که کریډټ کارډ کې ډیل کې نو ستا نه د کسټمر کریډټ کارډ لیک آوټ شو، بل کس خو ټول پیسې به یې د هغې وخوري. په خبره پوه شوې. نو دلته نه ته
انیبل کولی شي د کریډټ کارت پروټیکشن. نو هلته ته پاسورډ هم ورکولی شي، نیو پاسورډ هم ورکولی شي، کنفرم ټیک شو. او چیلنج کوېسچن که درنه هغه هیر شي نو هغه نو هغې نه پاسورډ نه علاوه بیا کسټمر کریډټ کارت ایکسس چې دی هغه نه کېږي. په خبره پوه شو؟ نو دا مونږه پروټیکشن کولی شو. ها چینج یور پاسورډ، ته اینی ټایم خپل پاسورډ چینج کولی شي دلته نه. په خبره پوه شوې؟ لکه ته غواړې چې زما پاسورډ لیک آوټ شو نو خپل پاسورډ چینج کا. سیټ کلوزینګ ډیټ څه شی دی؟ اوس ګوره مونږه چې دا کمپنی سٹارټ کړې وه نو زمونږ خو به فزیکل ایئر اینډ کېږي که نه. فزیکل ایئر 3 months هم کېدی شي، 6 months هم کېدی شي، 1 year هم کېدی شي. نو دلته نه به خپل کلوزینګ ډیټ سیټ کې. کلوزینګ ډیټ نه مراد لکه نیکسټ ایئر. نو اوس ګوره زمونږ کمپنی کله جوړه شوې وه؟ په دسمبر میاشت کې جوړه شوې وه. نو 31 December 2009 به زمونږ سی اینډ ډیټ به وي. په خبره پوه شوې؟ یا 2008 ته غواړې چې همدې ستا په هغه ډیټ پورې ډیپینډ کوي چې کله ستا کمپنی اینډ کېږي. په خبره پوه شوې؟ نو اوس ګوره ډیټ تھرو وچ بکس آر کلوز. نو زمونږ ټول اکاؤنټس بکس به کلوز شي چېرته؟ کم ډیټ باندې؟ 12/31/2008. پوه شوې؟ لکه بیلنس شیټ به تیار شي، هغې کې نیټ پروفیټ، نیټ انکم هر څه به سیټ شي اټومیټیکلی. په خبره کلیر شو؟ نیکسٹ بیا مونږ سره راځي پلاننګ اینډ بجټ. اوس ګوره دې کې مونږ بجټ هم سیټ کولی شو. اوس بجټ څه شی دی؟ فار ایگزامپل دلته وګورئ پهله مونږ سره د بجټ یو هغه دی بجټ اوورویو. ٹھیک شو؟ فی الحال مونږ سره د بجټ ریپورټ نشته اویلیبل. وجه څه ده؟ چې مونږ بجټ نه دی سیټ کړی. صحیح شو؟ اوس دلته غواړو مونږ چې بجټ سیټ کړو. ٹھیک شو؟ فار ایگزامپل دلته ما سره چارټ اف اکاؤنټس دي، دلته ما یو ډیفرنٹ اکاؤنټس جوړ کړي دي. ایڈورټایزنګ اینڈ پروموشن شته که نه؟ ٹھیک شو؟ یا ما یو بل اکاؤنټ دی فار ایگزامپل زه به یو نوی اکاؤنټ جوړ کړم چې تاسو ته هغه شي. ٹھیک شو؟ ما سره دی فوډ الاؤنس بجټ دی. ٹھیک شو؟ دا زه ورکوم خپل کسانو ته. اوس زه یم چې پر منت فوډ الاؤنس دپاره به مونږ یو څو پیسې به ایښي وي که نه چې هر میاشت به دا خرج کېږي، خو دا ایکچوال نه دی. بجټ څه دی؟ ما یو تخمینه لګولی ده. پوه شوې؟ بیا مونږ دا بجټ ګورو چې ایکچوال څومره وشو او بجټ څومره و. آیا مونږ بجټ نه اضافي لاړو یا بجټ نه کم لاړو یا بجټ سره بالکل ایگزیکټ یو ځای لاړو؟ په خبره پوه شوې؟ نو هغې دپاره اوس ګوره زه به راشم پلاننګ اینډ بجټ ته. پلاننګ اینډ بجټ کې به زه راشم سیټ اپ ا بجټ. ټیک شو؟ نو 2009 2010 نه 2008 2009 دی. پوه شوې؟ پروفیټ اینډ لاس دپاره لکه افیکټ پروفیټ اینډ لاس باندې وشي، فینش کا، کریټ کا. اوس ګوره دلته ما سره به فوډ الاؤنس دا ټول اکاؤنټس دي، د ټول اکاؤنټس دپاره ته بجټ سیټ کولی شي. دا دی فوډ الاؤنس. ٹھیک شو؟ فوډ الاؤنس دی ما دپاره خو ایکسپنس دی که نه. زه یم چې 4000 روپۍ 4550 روپۍ دا پر منت بجټ دی. دسمبر نه شروع شو، زموږ ایئر دسمبر نه شروع شو. کاپی یې کراس کا نو پوره د کال بجټ به څومره وي؟ 54600 روپۍ. خبره پوه شوې؟ دغه رنګې اوس ایډورټایزنګ اینډ پروموشن دی. نو زه یم چې زه به هر میاشت ایډورټایزنګ باندې به 15000 روپۍ لګوم. صحیح شو؟ کاپی یې کراس کا نو ته یو میاشت چینج کولی هم شي. ته وایې چې یاره فبرورۍ میاشت د داخلو میاشت دي نو دې کې به ایډورټایزنګ زیات کو. نو دلته به زه 55000 روپو پورې ایډورټایزنګ بجټ مې سیټ کړلو. ٹھیک شو؟ دغه رنګې اوس ګوره آټو اینډ ټرک ایکسپنس یا څومره چې اکاؤنټس دلته اویلیبل دي نو د هغې ټولو دپاره ته بجټ سیټ کولی شي. اوس ګوره سیلري بجټ دی نو سیلري کې ګوره 5000 روپۍ د دې سیلري دا ما سیټ کړلو. پوه شوې؟ د علي سیلري 12000 روپۍ دی دا ما سیټ کړلو. پوه شوې؟ د کریم سیلري 4500 روپۍ دی
دا ما سیټ کړم دا زه څه سیټ کوم لګیم بجټ پوه شوې را بشما سیو بای کما اوکې بای کما اوس ګوره بجټ اوورویو ته بجټ خو جوړ شو کنه بجټ اوورویو 2008 2009 راو کنه پہले ما ته کریټ نیو میسج را کړو فینیش کا ٹھیک شو نو دا ګوره تا سره کمپلیټ یو اوورویو راو اوس ایڈورټایزینګ اینڈ پروموشن شوی دی پوه شوې دا فوډ الاونس دی نو دا د دې بجټ دی پوه شوې ښه د دې به پته څنګه لګي دلته موږ سره یو بل ریپورټ دی بجټ ورسز ایکچوئل بجټ ورسز ایکچوئل څه مراد دی لکه ستا بجټ څومره او ایکچوئل څومره شوی دی نو دا وګوره دا کالم د بجټ دی او دا کالم د ایکچوئل ایکسپنس دی په خبره پوه شوې اوور بجټینګ کې تا ته ښیي چې ته څومره اوور نیگیټیو بیلنس فیوریبل بیلنس دی لکه ته اوور نه تلې په خبره پوه شوې او وجه څه ده چې دلته ایکچوئل ماینس بجټ دی په خبره پوه شوې لکه ایکچوئل چې 500 وي او بجټ 1000 وي نو رزلټ به څه راځي -500 نو هغه فیوریبل دی پوه شوې ښه اوس دلته وګورئ مونږ سره ټول بجټ موجود و لاندې مونږ سره دا فوډ الاونس دی فوډ الاونس شته که نه ایکچوئل څومره شوی دی دا هم را نه دی شوی او دا مونږ سره دی او بجټ څومره پرسنټ استعمال شوی دی 0% دغه رنګې سیلریز خو پرون مونږ پې کړي وو که نه نو دا وګوره احمد سیلریز دسمبر کې 20,000 جوړ شوی دی بجټ د هغې دا و نو اوور بجټینګ شوی دی ګوره 678.7 دومره پرسنټ اوور تللی وو اوس ګوره کریم سیلری دا د هغې هغه دی پوه شوې ښه دا چې کله ایکچوئل ادا کړی شي څه وشي فار ایگزامپل فوډ الاونس ما څومره ایښی و 5,000 و نه 4,550 و فار ایگزامپل فوډ الاونس ما ورکړلو ډیبټ شو 12,250 کم اکاؤنٹ نا کیش آن ہینڈ نا صحیح شو سیف اینڈ کلوز نو دې میاشت کې خدا وشو که نه صحیح شو راشه بجټ پروفٹ اینڈ لاس پرفارمنس وګوره ښه فوډ الاونس دی ګوره فوډ الاونس څومره 1250 بجٹ څومره 4,550 نو دسمبر کې څومره خرچه وشو د فوډ الاونس 1250 ټیک شو ایئر ټو ډیټ بجٹ څومره دی ما سره فی الحال 4,550 او انول بجٹ څومره دی دا ټیک شو نو دلته ما سره دا کمپلیټ بجٹ راغو صحیح شو دا رنګ اوس ګوره علي سیلری څومره وه 4,000 بجټ کې ما څومره سیټ کړی وه 12,000 په خبره پوه شوې نو کمپیریزن نو تا ته بیا اندازه لګي چې یاره دې میاشت کې دا حساب اوس ګوره ایډورټایزینګ بجټ څومره دی 35,000 دی ما 15,000 روپۍ ایډورټایزینګ کړی ما ټلیفون وکړو خو پیسې پاتې دي که نه نو ما ویل یاره یو څو ساین بورډونه بل بورډونه یو نور هم ولګوه چې زموږ ایډورټایزینګ وشي نو ګوره انټري به پاس کمه که نه ایډورټایزینګ اینڈ پروموشن اکاؤنٹ ډیبټ فار ایگزامپل 12,000 ٹھیک شو او کیش آن ہینڈ اکاؤنٹ کریڈٹ 12,000 صحیح شو یس کا ٹھیک شو نو دلته راشه ګوره ایډورټایزینګ اینڈ پروموشن څومره شو 27,000 ٹھیک شو ما سره د کال بجټ څومره دی 4,40,000 خبره پوه شوې نو دې نه بیا سټریټجي په جوړولی شي چې یاره مخکې به څنګه کوم په خبره پوه شوې او کمپیریزن ښیي بقایا بجټ ورسز ایکچوئل کې ګوره که نه دلته کې هغه وختي 15,000 راغی د ایډورټایزینګ ان پروموشن هم کم ځای کې ورکړی 15,000 اب مخکې انټري شوې وه راشه دلته نه چیک یې کوه دا وګوره احمد ته ما انټري نه وه کړی که یاد شي انټربیل کې ایکسپنس کې ما تاسو ته کړی و که نه
صحیح شو. چې ایډورټایزینګ هغې کړی او دا ډبل کلیک که تا ته به هر څه مخامخ راځي پوه شوې ښه تاسو ویل چې هغه به چېرته پته لګي نو دلته راشه ګوره نه بجټ ته راشه بجټ ورسز ایکچوال ټیک شو دلته راشه ګوره ایډورټایزینګ اینډ پروموشن دی چېرته لاړو دا دی ګوره څو فیصده پاتې دی دلته ریپورټ کې به تاسو لږ کنفیوز کېږئ او وجه څه ده چې دا خو ټول ایکسپنسز دي که نه نو بعض ځایونو کې بجټ نه دی سیټ او انټري شوې ده نو هغه اوورال کیلکولیشنو کې تا ته هغه اماونټ نه شو کوي خو چې ایکچوال اماونټ ګورې نو هغه به ته دلته نه کتې شي ګوره دې ریپورټ نه پروفیټ اینډ لاس بجټ پرفارمنس په خبره پوه شوې دې کې به تا ته ایگزیکټ فګر کوي هغې کې هغه کیلکولیشن شاته بیهایند اوورال کوي څنګه چې ګوره دلته دا اوورال کیلکولیشن شوی دی دا اوور پوه شوئ نو د دې بل ریپورټ هم کتې شي یو بل ریپورټ هم شته بجټ ورسز ایکچوال ګراف نو دا وګوره دا ایکچوال شوی دی دا بجټ دی دا ګرین کلر پوه شوئ نو ګرافیکل هم کولی شي جابس باندې هم کتې شي ټیک شو بای اکاؤنٹ اینڈ کلاسز باندې هم کتې شي ډفرنٹ تا ته هغه ګرافس بدلوي ګرافس کې شو کولی شي پوه شئ دا موږ سره څو بجټس بل راځي فارکاسټ بجټ فارکاسټ بجټ څه شی دی فارکاسټ بجټ کې مونږه فارکاسټینګ کوو نیکسټ ایئر دپاره لکه دا خو اوس مونږه سیټ کړو زه چې نیکسټ ایئر راځي نو نیکسټ به زما څه 9 and 10 به وي که نو زه یم چې 9 and 10 دپاره بجټ سیټ کوم فار ایگزامپل دلته ما سره دی فریټ کاسټ دی نو فریټ کاسټ دپاره ما بجټ سیټ کړلو چې 12,000 روپے پر منथ پورې فریټ کاسټ خرچه به راشي پوه شوې ایڈورٹائزنگ دے نو نیکسٹ ایئر گرانی زیادہ شو نو 50,000 روپے میاشت خرچہ دا آگے شو ٹھیک شو 1,20,000 روپے میاشت بجٹ زما دا ٹرکونو خرچہ شو ٹھیک شو دا غرنگی ڈیلی ایکسپینس شو نو 12,500 روپے ڈیلی ایکسپینس شو آگے کیا سراشی ٹھیک شو فوڈ اعلان شو نو 5,600 روپے سر ډیلی ایکسپنس کې ته اپورډ دا نشي کولای انټري ستا خوښه ده خو زه تاسو ته اگزامپل در کوم لګیم ایکچوال خو نه کوو لګیو که نه مونږ خو اگزامپل اخلو که نه باقي ستا چې څه حساب کتاب وي ایکچوال ته به هغه کې پوه شوې ستا چې کوم کمپني کې بجټ شته او هغې مینټین نو ګوره فارکاسټ اوورویو راشه نو نیکسټ ایئر دپاره ګوره ډسمبر 2009 جنوري فیبرری 2010 نو دا هغې ټول بجټس تا سره دلته اویلیبل دي دا وګوره دلته تا سره کمپلیټ هر څه موجود دي په خبره پوه شوې نو دا مونږ سره بجټ راغو بیا راځي مونږ سره کیش فلو پروجیکټر کیش فلو پروجیکټر کې ته پروجیکشن کولی شي په خبره پوه شوې لکه اینی کیش اکاؤنٹ ته پروجیکټ کولی شي هغې کې ته څه ایڈجسٹمنٹ کې ته وایې چې دا کیش ته پکې ایډ شي دا کیش ته لاړ شي دا پیمنټ وشي وغیره وغیره ټیک شو نو کیش پروجیکشن ریپورټ تا ته ښیي اوس ګوره کیش پروجیکشن کوو دلته راشه دا به لږ غټ کړم دا دی ټیک شو نو کیش آن هینډ شو انکمنګ کیش شو بزنس ایکسپینس اینڈ اکاؤنٹ پیبل ته ته پروجیکټ کولی شي نیکسٹ کا اوس ګوره ما سره کیش آن هینډ اکاؤنٹ دی ٹھیک شو دا بیلنس ښیي لګیا دی پیټي کیش اکاؤنٹ شو ټیک شو یو بی ایل کرنٹ شو ان ډپازیټډ فنډ هم پروجیکټ کولی شي مور دین ون اکاؤنٹ هم ته یو ځای پروجیکټ کولی شي پوه شوې دلته ګوره ټول اماونټس راغله دې کې ته اماونټ کې څه چینجز کې دلته ایڈجسټمنټ هم کولی شي کرنٹ ویک سر وغیره دین ان هاند یا بینک ته اړه یا نه 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 اړوند نه ایڈجسټمنٹ کمی به شي ټرانسفرینګ خو هغه ټرانسفر فنډ دی پوه شوې لکه یو خرچه وشوه ما نه پاتې ده نو دلته زه لیکلی شم فار ایگزامپل بینک سروس چارجز ټیک شو کم تاریخ باندې نن تاریخ باندې وشو صحیح شو نو څومره اماونټ و څه باره کې و ټیک شو ون ټایم و یا ویکلی چارجز دي ٹھیک شو 100 روپے 150 روپے
دغه رنګي نو دا بیا تا نه هغه غوښتی شي څوک سیب تا ته ویلی شي چې کیش فلو پروجیکشن ته روړه فینش کا نو دا وګوره تا ته باقاعده کرنٹ ویک په دې ویکلی ریپورټ جوړی که نه دا وګوره څومره کیش ان شوی دی څومره آوټ شوی دی دا وګوره بینک سروس چارجز د ایډ شو دغه رنګې نور هم ته اپ کمینګ انکم دی ته چې هفتهواري مونږ وګرایي کوو دې کسانو نه دا پیسې به راولو وغیره وغیره نو دې ته پروجیکشن ریپورټ ویلی شي پوه شوې اني ټایم کریټ کولی شي یعنې هلته نه لیزر نه پرنټ کولی شي ستا خوښه باقي ښه نیکسټ پکې راځي بیا مونږ سره یوز بزنس پلان ټول بزنس پلان ټول دی کې مونږ سره یو تھرډ پارټي سافټویر دی هغې کې مونږ ته جسټ انفارمیشن راکوي چې ته به بزنس پلاننګ څنګه کوې ټیک شو نو اوس دا وګوره بزنس پلانر لوډ کوي لګیا دی دا بزنس پلان راو ویلکم ټو کوئک بک بزنس پلانر پروش وی لکه کمپنی شو انکم کیږي ایکسپنس کیږي انټرویوز کیږي پلان دی دا ټول پلان اوس کمپنی څه شی ده دلته نه راشه هلته نه ډایرکټ کلیک کړه نیکسټ کا نو دا ستا ته کمپنی باره کې انفارمیشن راکوي ټیک شو انکم څه شی دی ټیک شو لمر اینډ کمپنی نوم شو د هغې ایډرس راغللو صحیح شو دغه رنګې ته اوس اپ کمینګ انکم پلان کې نو دلته ته جنوري فیبرري مارچ اپریل دا پوره شیټ دی ګوره دې کې ته کولی شي پلانینګ 2013 پورې پلانینګ دی جسټ څنګه موږ څنګه ډایري نه جسټ لایک یو ټول دی ایکسپنس دی دغه مثال د خپل انټری کوي او انټری کولی شي که نه دا زما به ایکسپنسز خبره خو د دې هغې سره څه تعلق نشته پلانینګ دی پلانینګ نه پوهېږې پلانینګ څه ته ایکسټرا نه ایکسټرا نه پلانینګ ته کې چېرې دې میاشت کې به زه دومره خرچه کوم دومره ګټه به کوم وغیره وغیره دا کسانه انټرویو څه شی دی دا تا ګوره بګیننګ اکاؤنټ انټرویو جسټ یو تھرډ پارټي سافټویر دی تا ته انفارمیشن پرووایډ کوي پوه شوې دا کوئک بک کې دی ایډ کړی دی بزنس پلان 7 کې هم شته پلان ټو ډو لیست کم کم کارونه به کوو لکه اوس زه وایم چې یاره نن زما یا سبا یا هفته پس زما څه دی وینډر سره میټینګ دی پوه شوې په کم تاریخ باندې ریمایند می آن نن 19 دی منډے باندې دی ٹھیک شو نو دا یو ټو ډو راو دا رنګه څومره کارونه څنګه موبایل کې مونږ نه سیټ کوو نو دا ریمایندر شان دا به بیا ریمایندر چرته ګوره ریمایندرز کې A to Z ټول ریمایندرز تا ته شو کوي ګوره اوس کم کم کارونه چې مونږ پرېښي دي مونږ خو آپشن راغستی و که نه چیکس ټو پرنټ کم کم چیکونه دي چې هغه نه دي پرنټ شوي دا چیکونه انوایس کریډټ میمو ټو پرنټ ما نه دي پرنټ کړي ګوره مونږ خو پرنټر اډو اټیچ کړی دی که دغه رنګې ګوره دا ټول لاندې راشه نو دې ټولو کې دلته تاسو ته ریمایندر ښایي په خبره پوه شوې الرټس دی راشه الرټس کې څه وایي ښه دا لاندې نه الرټس راشه ٹھیک شو لرن اباؤٹ پروسیسنگ کریڈٹ کارڈ وغیرہ وغیرہ ته لرننګ کولی شي نو ریمایندر کې بتاته دا شو کوي اوس ګوره نن راته دا میټینګ شو نه کو ولې دا خو راتلونکي منډې باندې دی که نه پوه شوې دا رنګې دلته مونږ سره دا الرټس منیجر دی الرټس منیجر کې مونږ ته آنلاین چې څومره هغې کې اپګریډیشن راځي که نه ډیټ وایز مونږ ته دا شو کوي چې یاره نن پکې دا وشو دا راغلل دا کوئی بک د ویب سایټ د طرف نه راځي دا ټول منیجر دی دا به کله زیاتېږي کله به کمیږي پوه شوې نو جسټ الرټس دی بیا پکې راځي مونږ سره چارٹ آف اکاؤنٹ مونږ کړی دی میک جرنل انټري ټیک شو مینیج فکس ایسټ ته خپل فکس ایسټ مینیج کې نو دلته نه کولی شئ دا ویزټ به راشي اوس به راشي ویزټ
ٹھیک شو ته غواړی چې کریټ ا نیو فکس ایسٹ منیجر کلاینټ ټیک شو یا ټرانسفر ا پریویر ایریر لک پریویس ایریر چې ستا کم ایسٹ دی هغه ته ټرانسفر کې کلاینټ ته ټیک شو ریکنیکټ کې وغیرہ وغیرہ د دې ایزیسٹ وی دلته دا وزټ دی کته لیست تراشه دلته موږ سره ګوره څه لیکلې فکس ایسٹ نو دلته ته ټول فکس ایسټس کریټ کولای شي مینولی لکه څنګه ګوره اوس ما سره ماشینری ده نو فکس ایسٹ ما آیټم جوړ کړو سو ماشینری چارټ اف اکاؤنٹ کې به هم ولې چې فکس ایسٹ دی کنه نو دلته به یو اکاؤنٹ جوړو ما چې د هغې ټایپ بسی فکس ایسٹ او سب ولیکما ماشینری پوه شوې فکس ایسٹ جوړ شو چارټ اف اکاؤنٹ ښه پرچیز دی نو پرچیز ډسکرپشن هم څه دی ماشینری ده پوه شوې کم تاریخ باندې راغلی دی اخلو به نن به واخلو صحیح شو څومره کاسٹ دی 1,25,600 روپے ٹھیک شو وینڈر څوک دی امین دی ایسٹ ډسکرپشن څه دی ماشینری ده کم لوکیشن کې پروت دی پرچیز آرڈر نمبر یې څه دی سیریل نمبر یې څه دی وارنټي یې کم تاریخ پورې دی یو کال وارنټي هم ده 2009 پورې کمپلیټ ډیټیل نوٹ دلته په نوٹ هم لیکلی شي وغیرہ وغیرہ نو دا ورته سره فکس ایسٹ راغو ریپورټ ته راشه هلته نه کویک ریپورټ ماشینري وګوره نو فی الحال ما سره نشته ما خو اغسته نه دی که نه اخلو یې نو څنګه به انټري کوو ریسیو انوینټري یا ریسیو آیټم اینڈ انټربل امین دی ٹھیک شو دا خو د دې هغه پریویس راشه اوس ګوره دلته فکس ایسٹ ماشینري په نوم باندې چلته ٹھیک شو کاسٹ یې خپله راوو ٹھیک شو دا انوائس نمبر شو سیو یس کا دوباره راشه ٹھیک شو ورلتا کاسٹ راوو انټر شو کنه پوه شوې اوس که ته بل ریپورټ ټرایل بیلنس ته راشه نو هلته به هم دا فکس ایسٹ به راغلی وي دې کې وګوره ماشینري ایم کې دا شته وګوره 1,25,600 پوه شوې نو هلته نه هم کولی شې دلته نه ډایرکټ ایزي وی دی کم یو مینیو همدغه وکړه نه ښه انټر ویکل اینډ میلیج دی ویکل اینڈ میلیج څه شی دی فار ایگزامپل ما سره ګاډي دی د دفتر ګاډي دفتر د پاره هم استعمالیږي او بل کس د پاره هم استعمالیدي شي کسټمر د پاره نو چې کله کسټمر د پاره استعمالیږي نو موږ بیا د هغې د کسټمر نه څه اخلو پیسې اخلو زموږ ګاډی استعمال کوو نو پیسې خو به ترې اخلو که نه بل چې کله ځي نو د ګاډي بل پیسې به هم پکې ځي نو راشه دلته ګوره اوس ګاډی دی ما سره فار ایگزامپل څه دی ویم دی د دفتر صحیح شو لاندې ماډل نمبر ډسکرپشن لیکلی شي ښه اوس وین زمونږ دا کسټمر بوتلی و په ټور باندې تلو او نن راغو نن څه دی 19 دی ښه کله چې وین وتو ما د دې اډومیټر مې کتلی و دا 12,355 کیلومیټر چلیدلی و واپس چې راغو نو بیا ریډینګ وشو نو دا 13,425 کیلومیټر و میټر خو وي که نه نو ټوټل 100 کیلومیټر چلیدو 1,070 ښه دا چا دپاره چلیدلی و لمر ډګري کالج بوتلی و ٹھیک شو پیسې به ترې اخلو نو بل لیبل به یې کوو آیټم نو اوس ګوره دا دلته خو موږ سره دی که نه نیټورکینګ سروس دی سټیټمنټ چارجز دی فاینانس چارجز دی دې کې به یې جوړ کړو نو دا هم یو قسم سروس دی که نه نو دې ته به دلته ولیکو څه ویکل چارجز
صحیح شو او دا به زما څه شي ویکل چارجز څه دي نن سبا خو ډیزل ګران دي که نه مایل سره به حسابېږي که نه سر کیلومیټر په حساب باندې به حسابېږي 1.25 یو لیټر تیل واچوه ګاډي کې وګرځېږه 100 کیلومیټر وچلېدو نو خو صرف تیل خو نه دي که نه موبلایل هم خرچ کېږي موبلایل سره بیا د هغې انجن لایف هم کمیږي نو 1 روپۍ 25 پیسې د 1 کیلومیټر به موږ اخلو بیا ستا حساب دی چې ته په کم حساب کیلکولیټ کې پوه شوې او دا هم څه دی سروس انکم دی اوکے کا ٹھیک شو س ٹورو ٹور ٹو لاہور ٹھیک شو سیو اینڈ کلوز کا نو دا انټر شو ویکل او چې کله کسٹمر ما ته ویل چې دا هغې بل راواستوه کسٹمر څوک دی لمر ډګري کالج دی ګوره بیلیبل ټایم کاسټ راغو که نه دې کې به چېرته راشو मिलेज था मिलेज के गोरा व्हीकल चार्जेस दी 1070 किलोमीटर चले दे 1 रुपये 25 पैसे रेट थे दाबा सेलेक्ट को और बिल की व्यवस्था वाचो नो दाबा प्रिंट को ओवरता वाचता ब्याज पैसे राखी रिसीव पेमेंट में पोशवे हाँ दागा रंगे उस गोरा मिलेज दलता रिपोर्ट हम तैयारी की जॉब एंड मिलेज के गोरा मिलेज बाय जॉब डिटेल समरी की गोरा गोरा दा गाड़ी 100 किलोमीटर चले दे रहे 14 पारा नंबर डिग्री कॉलेज तक नंबर पैसे डबल क्लिक का गोरा बिल शेवे दे वैनो दाओ डबल क्लिक का तब कंप्लीट रिकॉर्ड हो गई पूछे न दास्ता गाड़ो हिसाब किताब याद शो और उसका तलाशा रिपोर्ट के गोरा न रिपोर्ट के बहम दलता बाकायदा ताता शोकड़ी भी सर्विस इनकम गोरी दादे ददे लेजर तब हम ददे एंट्री रागली भी जब तलाड़ो दादे गोरा इनवाइस तले पूछे नो बाकायदा ताता गोरा दलता डिस्क्रिप्शन हम लिखले टूर टू लाहौर स्टेटमेंट चार्जेस वगैरह 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 सही शो नदलता नता सो व्हीकल एंड मिलेज हिसाब किताब कवले शई दा लेक्चर नन दूंगा बस लेवल लेक्चर सही शो देजी पूरे क्लियर दे स तपोस कवली कवले शई